یو خاصی ذمہواری لرا لګل دی او د انسان لا الله تعالی د ذمہواری د پورا کولو د پاره میدان دا دنیا ور کړی دا او الله تعالی ولا وخت د انسان عمر ور کړی دی او الله رب العزت انسان له سامان د ذمہواری د ادا کولو د انسان په بدن کې هم ور کړی او بهرم الله تعالی انسان ته د ذمہواری د ادا کولو ماحول مهیا کړی دی کامیاب انسان هغه دی چې هغه خپل ځان او خپل ذمہواری او پیژني چې زه د کائنات ته او د دنیا ته راغلی نو زما د راتلو مقصد څه دی خپل ذمہواری او پیژني کده د ژوند په هر شعبه کې دی او په هر موړ کې دی خو چې د ذمہواری نه غافل نشي کله دا انسان د خپل ذمہواری نه غافل شو الله تعالی د دې انسان دراوی خولو د پاره او د غفلت نه د ختمولو د پاره الله تعالی دا دنیا دار الاسباب دی نو الله رب العزت اسباب مهیا کوي دا انسان را بیدار کی نو دا را بیدار اولو دا پارا الله رب العزت یو علماء پیدا کړی وی چې علماء کرام هغه د خلقو ته د خپل ذمہواری ور یاد کی او د خپل ذمہداري احساس وسره پیدا کی چې تاسو دنیا ته سل راغلی ستاسو ذمہواری چې دا نو هغه صدا او دویم الله تعالی په دې انسان باندې دنیا کې حالات راولي چې په هغه حالاتو باندې الله رب العزت دا انسان را بیدار کی او دا انسان راویخ کی چې د سره د خپل ذمہداري احساس پیدا شي زمونږه استادو په دې ماحول کې او زمونږه استادو په دې کلو علاقو کې الله تعالی مونږ ته مدارس او علما نصیب کړی دي چې د هغه مدارسونه هغه ذمہوار اشخاص پیدا کیږي چې هغه خلق ته خپل ذمہداری را یاد کی او خلق د خوب نه را بیدار کی زګه دنیا دا او په دنیا کې قسمه قسم مسائل وی نو هغه مسائل سړی کله کله د غفلت شکار شي او د خپل مقصد نه واړی دا الله تعالی د طرفنا چې انسان ته کومه ذمہواری ملاو ده نو دا انسان د هغه ذمہدارۍ نه غافل شي نو هغه علماء کرام چې موږ او تاسو کوم مدارسو کې ناسیو هغه علماء د دې مدارسو نه تیاریږي چې هغه موږ ته احساس ذمہداری را کوي سات پسات هغه منګ را بیدار کی الله تعالی با انبیاء کرام را لګل خو چې کله د نبوت دروازه بند شو نو عالمان ذکر کوي چې د نبوت دو کارو
یو کارو د نبوت د الله تعالی نه اغستل د الله رب العزت نه د ذمہداري اسباب اغستل چې دا انسان به ذمہداري څنګه ادا کوي نو یو دغه کارو دویم کار د نبوت چې کومه ذمہداري انبیاء اغستی و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغستی و نو هغه خورولی عمل کې راوستلی او هغه په دنیا باندې حاکم کول او نافذ کول لی دا ذمہداری ده د انسان الله رب العزت انسان پیدا کړی دی نو انسان د عبادت او د خلافت په سټیج باندې دی د دې دواړو ټکو مطلب دا دی چې انسان لبه الله ور کوي او انسان به په عمل کې راولي چې کوم احکامات او کوم حکمونه الله تعالی انبیاء لور کړل زمون نبی آخر الزمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله رب العزت هغه احکامات ور کړل نو د امت ذمہداری هغه نه ختمه د نبوت یو کار یو دروازه بند شو خودویم کارو خورول د خورولو مهنت کول او دویم کارو د انبیاء کرامو د امت تربیت کول په هغه باندې عملی کول او دریم کارو د الله تعالی قانون د الله رب العزت حکم د الله رب العزت فیصله هغه په ټولو فیصلو باندې نافذ کول او پاغي ټولو باندې حاکم کول دا د نبوت دویمه ذمہداری دا امت ته پاتې ده الله تعالی قران کریم کې فرمایلیو کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت هغه داسې جوړ کړل لتكونوا شهداء على الناس چې دای بعد الله تعالی د توحید دا الله رب العزت د یووالي گواہی ورکون کی وی خلق تبا دا الله رب العزت توحید بیانې شهید الله انه لا اله الا الله والملائکه واولو العلم قائما بالقسط انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ائتموا بی وليأتم بكم من بعدكم تاسو زمان دین زدکی او زمان دین واخلی تاسو بیا نور خلق توخی فلیبلغ الشاهد الغائب دا حاضرین چې دینو دا دی غایبینو ته دین ورسی بلغوا عني ولو آیا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایلیو چې تی ورسوا نبی علیہ السلام امت ته ورسو او د حجۃ الوداع په موقع باندې محسن انسانیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه هغه ټولو کتابونو راغسته دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل الا هل بلغت آیا ما خبر ورسولا صحابه کرام نبی علیہ السلام ته فرمایي قد بلغت واديت ونصحت اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف رسول دی نه کړي صرف رسولنا بلغتا وادیتا ونصحتا تا چې کندنو رسولو مکړل او تا د رسولو حق ادا کو
او تا د هر فرد د امت خیر خواهی وکړه ونصحت تا خیر خواهی وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته ورسول د امت ذمہ داری چې کم دنو دادا د امت ذمہ داری هغه دا نه دا چې هغه دې ځان له سوچونه شروع کی چې یاره موږ به یو پروګرام څنګه جوړو او په څه طریقه به موږ په دنیا کې امن راولو په څه طریقه به دنیا کې حیا راولو او په څه طریقه به دا مخلوق د الله تعالی سره یو ځای کوو دا ذمہواری د امت نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام د نبوت نامخ کې دا سوچونه کړیو امت له دا سوچ نشتا چې هغه د کی نظام سره او هغه دا ځان له پلان جوړ کی چې په کم یو قانون باندې او څنګه چې کمنو قانون جوړ کما څنګه نظام جوړ کما او په کم نظام به دا خلق صحیح لار تراشی پیغمبر علیہ السلام کان یتحنس اللیالی ذوات العدد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نامخ کې حرا کې ناشته او هغه چې کمندنو عبادت کوي علماء کرام ذکر کوي د نبی علیہ السلام عبادت په غار حرا کې سو غار حرا کې د نبی علیہ السلام عبادت سو عینی ذکر کوي وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کانت عبادته التفکر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت چې وو هغه سوچ او فکر په دې خبره کې چې دا خلق د مخلوق چې دی نو دا د الله رب العزت نه لری دی الله نه لری دی د دې سرونه ګټو ته پراتی دي د دې سرونه د غوخي بوتانو ته پراتی دي سوق چې کمندونو د قبيله د سردارانو سجدي کوي او هغه ته رام رام وای سوق چې کمندونو د ګټو بوتانو ته پراتی دي او سوق هغه ظلمونو کې اختري بدني ظلم نه مالی ظلم نه او د عزت ظلم نه د عزت ظلم نه عزتونه لتاړو عزتونه لوټ کېدل شو مالونه لوټ کېدل شو بدنونه لوټ کېدل شو د عزتونو لیلامو د بدنونو لیلامو او دارنګي قران کریم صاف وي کنتم اعداء فالف بین قلوبکم کنتم على شفا حفرة من النار کله دین طرفمون هغه تباو او کله معاشري طرفون هغه سو تباو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې سوچ کې دی په دې څه کې دی سوچ کې دی چې دا مخلوق با څنګه الله سره یو ځای کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ د دې خبرې دی پیغمبر سوچ وکړو الله تعالی پیغمبر په دنیا کې د ټولو نه اوخيار وي عاقل الناس د ټولو نه اوخيار هغه پیغمبر وي ظاهری د خلقو ضرورت باندې پویدون کې هغه چې کمونو سوق وي پیغمبر وي هغه د خلقو مرزونه هم لیدل د خلقو په میانس کې چې کم مرزونه هغه هم لیدل خو هغه سوچ کو چې دې مرزونو علاج به سوي خو علاج ورله نو قرآن کریم وی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تا تدا پتا نوام چې دا ژوند په کوم نظام باندې ټیکيږي او د خلقو تعلق به د الله سره څنګه جوړيږي الكتاب وال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تا ته پتا نوام چې مل کتاب ول ایمان چې دا خلق با یو بل سره څنګه وخت تیری چې دا یو نظام وي دا یو مکمل دستور وي چې باغی باندې دا خلق یو شي یو سنت عادل وي یو شریعت مطهره وي یو نظام عادل وي یو قانون د انصاف وي چې باغی باندې خلق را ټول کما چې دا به یو کم یو نظامی ولل ایمان د خلق دی د الله رب العزت سره جوړاولې نشو
دا نه چې پیغمبر ایماندار نو پیغمبر د هغې نه مخکې سو موحد وي پیغمبر په توحید برابرو پیغمبر اخلاقی طور سو برابرو خو چې هغه فکر کو نو د دې کو چې دا خلق با یو بل سره وخت تیری نو د دې نظام بسوي ما كنت تدري مل کتاب ولا الايمان الله رب العزت سره یو ځای کوله نشو پدې باندې نبی علیہ السلام په غار حرا کې ناشته تنهایی کې ناشته الله تعالی دې منګه ټول چې کمدنو په ادب سره حج او عمرې لبوزي او راولي نو اسې چې سړی ال تلل شي نو بیا شوق وي لکه دا غار حرا تتلل او غار سور تتلل دا د حج او د عمرې سه عیسی نه ده خو لکه د مینې یو عیسی ده د مینې یو څه ده عیسی ده وی حضرت پی ایخي قدمونه دومره خواره نه ده او زړګي سترګې لګوه د عقل لاره نو بیا چې کمدنو چې هلته سړی لاړ شي نو شوق وي چې نبی علیہ السلام کم ځای قدم ایښی دی کم ځای ته تللی دی چې هغه ځای ته سړی څه شي لاړ شي چې غار حرا ته سړی لاړ شي انو هلته چې وګوري اوس خو پکې لږه ګڼه زیاتی دا خلک پکې نفلونه هم کوي نوی نوی دین څه کوي راوباسي لګیا وي ځان له خو چې هلته لاړ شي او هغې ماحول ته وګوري مخکې او بره او کته او هغه ځای ته اوس هم وګوري نو ته به وایې چې یاره واقعي د سوچ ښه صحیح ځای لاندې کړی و زما مشر ورور نه ماته وایي بیا راسې ګورئ تا مې چې نبي علیه السلام به دې کې د نبوت نه مخکې سوچونه کول که نه انو د سوچ ښه ځای دی بالکل د یکسویه ځای دی او د هغه ځای نه په هغه وخت کې بیت الله شریف کارېده نبی علیه السلام به هغه ځای ناست او د انسانیت دپاره د یو پروګرام څه کو سوچ کو قرآن کریم وایي یکادو زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار قریبه وه چې د دې دننه درد او د دننه سوي ځان له یو پروګرام جوړ کړی وی اگر که ته وحي راغلی نه وی کیدای شي چې د دې دننه یو سوز یو بړک کړی وی او د دننه چې کم درد او د مخلوق د اصلاح چې کم دنه یو فکر نو کیدای شي چې دی هوښیار سړي دی فلسفي سړي دی عقلمند سړي ځان له یو پروګرام څه کړی وی جوړ کړی وی ولو لم تمسسه نار اگر کدتا د نبوت او د وحی هغه بړک رسېدلی نه وی خو یو طرف ته د نبوت او د زړه هغه درد شو سوز شو او بل طرف ته وحی الهی شوه د الله رب العزت نه وحی راله نو نور علی نور نور علی نور الله تعالی هغې دردمند ته هغې چې کمدنو فکرمند لا یو اصلاح په پروګرام ورکو د دې نه مخکې کوششونه کېدل اصلاحي پروګرامونه د افلاطون فلسفه وه صحیح ده که نه یاره د افلاطون څه وه فلسفه وه د سقراط او د بقراط فلسفه وه داسې خلک فلسفیان چې نن فلسفیان هغه تقلید ونکي او د سقراط او د بقراط او د افلاطون کتابونه ګوري نو د سره دته فلسفي ویلې فلسفي ورته ویلی نشي د هغه خلکو فلسفي څه وي موجود وي او هغه خلکو چې سقراط وویل ځینې د بقراط قول ذکر کوي هغه وویل د سلیمان علیه السلام په دور کې یا د موسی علیه السلام تعلیم چې ورته راورسېد نو وی ویل وی نحنو قوم محذبون منګه تعلیم یافته یو منګه ایجوکیټډ یو منګه چې کمدنو برابر یو څه یو منګ سره خپل تعلیم شته دی منګ سره خپل تهذیب او خپله فلسفه شته دی نحنو قوم محذبون لا نحتاج الى تهذیب قوم آخر منگ تا دا موسیٰ و دا سلیمان تهذیب او پروگرام تا ضرورت دا سے خلق و فلسفے سوی پرتی وی او دغه شانتی خلق
هغه چې کمونو موجودو معنی مصدق هغه فلسفي پیش کولې هغه دنیا له یو اصلاحي پروګرام ورکو خو 600 سال چې د الله د طرف نه وحی نه وا نو دنیا د اصلاحي پروګرام نه محروم وا او هغه چې څومره اصلاح کولا نو دومره بس زیاتې دو فساد زیاتې دو مرض بڑھتا گیا جو دوا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی چې څومره هغه مهنتونه کول څومره خوارای کولې نو دومره چې کمونو فسادونه نور سکیدل الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې یو د اصلاح پروګرام چې یو سړی چلی نو یو طریقه ولا هم پکاري څه ولا پکاري طریقه کار پکاروي چې نبوي طریقه نه وي او پیغمبري پروګرام نه وي نو چې څومره چې کمونو ته اصلاح کې دومره بسر راځي فساد راځي پیغمبرانو او الله تعالی انسان جوړ کړی دی نو د انسان په اصلاح باندې څوک پوهیږي الستو بربکم قالوا بلا آیا زستاسو مصلح او ستاسو مربی او ستاسو منتظم او مدبر نه یما نو ټولو په یو आवाज ویلی ولینا اے الله ته زمونږ مصلح او ته زمونږ مدبر شروع چې د کم ځای نه پکاري نو انبیاو د حق ځای نه شروع وکړه څوک لګیاو چاوي چې معیشت سم شي نو کار به سم شي معیشت سم شي نو کار به سم شي اقتصادیات برابر شي مالونه ډیر شي دولتونه ډیر شي نو ارسه برابر شي چاوي چې خلق لیکا پړا شي څه شي لیکا پڑا هغه چې کمندونو لیکون کی شي صحیح ده کنه دې تم تعلیم وای کنه وای لیکا پڑا ده لیکا پڑا تم تعلیم وای چلاسی بابا یو ځای کې وای بگویا د هر کسه تعلیم کردم بگویا د هر کسه تعلیم کردم الف را راستو کا جرجی مکردم ویار سړی وای چې ما تعلیم کړه تعلیم یې سره الف نیغ لیکو جیم خو دا تعلیم نے انگلش یو لیکو او 2 + 2 = 4 دا تعلیم نے لگا 2 + 2 = 4 سائنس والو چې کمندنو تعلیمو کو هغه وی دی بولو ګلاس کې چوبو اچي چې داسې کینو ابایلو بور کنو نو ور کې چې بابا لو بور کنو سکی بابا لو بور کنو نو ور کې بیا چې کمندنو وای چې دادل تکي مومبتیو لګو لګنه اچھا د پاسه د پسه کې خودو ګلاس کې خودو نو مړه شو د تا اکسیجن نزي خان علم نه کنه جی ماشاءالله دا تعلیم نه جی دستنه وهلو 40 دغه وې د څه کړه ده تعلیم کړه مولانا رومي ذکر کوي وای در صرف کردی عمر عزیز را در صرف کردی عمر عزیز را در نحو محو گشتی نشناختی خدای را وی در صرف کردی عمر عزیز را کل انگلش پسی لگی آئی کل چکم دنو فیزکس پسی لگی آئی کل کمیسٹری پسی لگی آئی کل دا فلسفی تعلیمونا کئی کل دا منطق تعلیمونا کئی او کل صرف و گردانونا زوتا ہے او کل دا نحو زنزیری ترکیبونا زوتا ہے خودر صرف کردی عمر عزیز را در نحو محو گشتی نشناختی خدای را چه کم زای علمو او کم زای نا اصلاح شروع کی دلا نو آغا زای دی تروسوم او نپی جند کلوائی را چه دا شرح دا تعلیم زیادت شی ډاکټران وي چې ډاکټران سیوا شي نو خلک بخشي نو ظالمان سیوا شي د بلا زمن د سټ د غاړي سړی حلال چاوي چې خې انجینیر یان سیوا شي نو بیا وکار برابر شي زکه چې انجینیر سه په نقشه خ جوړي نو آبادی به خکېږي نو هغه د بلا زامنو
په نقشه باندې چې کمدنو 2.5 لک او 3 لک روپۍ چې د غریب کور پسې کیږي جوړیږي هغه تعلیم یو ټکی وخو بس څه ټکی میم زرما او ټوله دار تعلیم یو اثري کنه دار تعلیم یو سوي اثري نو د هغه تعلیم اثر دا چې میم زرما او ټوله زما خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار ما خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار ما رخ مردم بفضلت سوئی جابوده چی خوشبوده وی اے اللہ صرف او صرف د میم زرما تعلیم نے صرف ارسڑے پخپلا گٹا باندې پڑھ دے خیر دے جی دبل زندگی دی تباشی دبلو غریب سڑے اگر دی غرق شی خوچ دی ڈاکٹر پیس خراب ہو دا ڈاکٹر سے فیس خراب ہو دارنگی د ایسی چو سیبو او د بلی او سیب جیب تری تاوان نوی نو که غریب سڑے تبا کی گی نو زرزلہ دی تباشی اگی کی صرف او صرف د بدن تعلیمو روخی مردم با فضلت سوئی جابو دے چی خوشبو دے اے اللہ چی دا خلقو چی کم دنو لگون تکی دی حقیقت تا اخپل دا زان علم تا اخپل زان تا سوچوے چی دا روح طرف تیم لگا توجوے نو دیرا خبوے چی آگا اصل زائی کم دے وغیر رات للے اللہ تعالی دا مخلوق مربی دے دا انسانانو سدے انسانانو تربیت کو ان کے دے اصلاح کو ان کے دے سمون کے دے او کانا رب تجدید نوی جو ڈوڑای ورکی او اللہ دیر مہربان دے منگلے سارم چیرا کڑا ماسپخین بیا و ما خام بیا سڑی چی کم دنو پا اختر پرز بانے پا خواب غریبی ونو دا اختر پرز با پراٹے سکی دی پا خیدے کانا اس خود خیر سرر رزی پخیگی نو سار با پراٹے پا خیری دا اختر پرز نو دا ما خام دا اختر پرز چی کم دنو خوشحال و خاندل بیا بے ہو جڑلو نو چاوته ولی وای که خیر انشاءالله وی پراټو ته بیا که خیر یو لسنی میاشتې پاتې شو بیا ورته وای که خیر دومره وخت پاتې شو نو هغه منګه صرف الله دومره پیجندل دی چې د پراټو رب دی بس پراټي ورکوي بس منګ له ډوډۍ راکوي بس د رب یوازې پہچان دا نه رب مربی دی مصلح دی مدبر دی منتظم دی حاکم دے بادشاہ دے حلالون کے و حرامون کے دے مال چی سخی ناغر آل روا کی چی سر آل خنی اگر باندے بند کی دا ظالم دا ڈاکٹر خبر منی و دا اللہ خبر کہ ڈاکٹر و تووی چی سینه دشلی کی خوڑ مخورا نو دے نخوری خوری نخوری اکورتے ویل چی دا پلان کیسیز دا لڈیر خد خورائی نو هغه پس ګرځي وي چې کم ځای بس شي میلاو شي چې الله رب العزت وای شراب دل نه دی خو د په ورمنډه وی لیسنس ولا کوي د کافر لنډه چې الله وی نه دی خو نو نه دی خو کنه چې الله وی غیبت نه دی خو نو نه دی خو چې الله وی دروغ نه دی خو نو دا نه دی خو منګ لکنه الله مربی دی تربیت ځای الله پیجندو چې دا انسان به څنګه سميږي څنګه سميږي د هغه ځای نه شروع وشوه چې د هغه ځای نه چا شروع کړي نه وه نو صدای تیرې شوې صدای تیرې شوې خو قیصر دنیا له امن ورو نه کو کسرا دنیا له امن ورو نه کو زمونږ هم چې کم دنو 75 سالو شو مخکې خطیب سے په بیان کې وویل صحیح ده کنه څلور کم اتیا کاله وشو د اسلام په نوم آزاد شوی دی خو اسلام پکې را نغې نو هغه د اصلاح د ځای نه شروع نه وه نو هغه لوی لوی فاصلې لوی لوی تحریکونه لوی لوی ټکي په ځای بل وواما اوږدو تحریکونه سوره اوږدو تحریکونه هغه چلول خو دنیا له امن ور نہ وہی جو نقطہ ورو سے حل نہ ہوا
जो दानिश्वरों से कुल न सका, जो नुक्तवरों से हल न हुआ, जो दानिश्वरों से कुल न सका, वो राज बतलाई एक इशारे में काली कमली वाले ने। चिकल चिकमदनो लोयो फलसफियानो अगई चिकमदनो यो खबर हल कड़ी, नवा लोयो दानिश्वरानो यो खबर हल कड़ी, नवा लोयो सियासियानो यो खबर हल कड़ी, नवा लोयो लीडरानो पागे की शिकस्त उखवाड़ो। सही है कहना, हत्ता ची 10 पार्टू इत्तेहाद पर किम शिकस्त उखायो और कमर तोड़ महंगाई के बजाय गर्दन तोड़ महंगाई ले आई। कमर तोड़ बजाय गर्दन तो आगे उखड़ल वली द इस्लाह जाय पे जंदले द इस्लाह जाय दाओ चे द दीज़ ताल्लुक द मरकज सरा जोड़गा। पोना शो यार द इंसान द मरकज ताल्लुक द मरकज सरा सका जोड़ का। चे इंसान अल्लाह पी जनी औजान पी जनी खपल जिम्मेवारी पी जनी नु बियादत गोरा देव खपल जिम्मेवारी बाने सर पतली की दियो कुर्बान में, सर पतली की दियो कुर्बान में। द अंबियाई किराम कार अगर चे कंदनो द मरकज इस्लावा दोस्तान वही का नमड़ा चरता वक्त लगाओला लेकिन न लगाओला यार। और मेरे मुफ्ती से खुजूर साथी दे अल्लाह अल्लाह दोस्तान वही द अंबियाई किरामो द मेहनत मैदान द खल्कु जुड़ुनो द खल्कु सो जुड़ुनो चे द खल्कु द जड़ ताल्लुक द चा सर जुड़ शी द अल्लाह रब्बुल इज्जत सर जुड़ शी चे अल्लाह ताला ऊ पी जनी ताल्लुक द चा सर बराबर शी। अल्लाह दा ईमानो चे द ईमान मारिफत शी अल्लाह ताला ऊ पी जनी और द अल्लाह रब्बुल इज्जत हकुन सकी ओ पी जनी। द अंबियाओ आवाज कुरान हुई वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। दायो दास मिशन ने फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। द कुरान करीम पा हवाला बांधने दर तौहीद मसला शुरू का और कुरान करीम पा हवाला बांधने त खल्कु त अल्लाह खयाम और खल्कु त जान खयाम चित सूकी अल्लाह सूक दे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। सही है कहना लियालमू अन्नमा हुवा इलाहु वाहिद फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ अला लहुल हुक्मु व हुवा असराउल हासिबीन इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यालमून। हुकूमतुम दयो अल्लाह इबादतुम दयो अल्लाह जुमात के बोम अल्लाह तर टिटेगी खो पार्लिमेंट के बोम गैर तर टिटेगी ना चिया पंजाजारी तर टिटशी और या अक्सरियत तर टिटशी दाना कलिमा बदिदावी चिला इलाहा इल्लल्लाह दाब कलिमा नवी चिला इलाहा इल्लल अक्सरिया ला इलाहा इल्लल पार्लमान ला इलाहा इल्लल कायद दाब कलिमा नवी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह तखलक पदी कलिमा बांधे पोया का दायो दास कलिमा दा चिचू बजान दर रब्त जान दीगर शवत जान चु दीगर शुद जहान दीगर शवत दा कलिमा अवदार तौहीद इलम द कामिल तौहीद इलम दायो दास इलम ने चिदी तखर टिंगे दले नशी तवज्जो को गरवता नशी टिंगे दले और दा चे कमदनो मड़ कौम अगर आप बेदार की मड़ कौम अगर आप बेदार की और द सदू फासिला
د صدو فاصله په دهایانو کې توی کی د صدو فاصله په دهایانو کې چې چا چې کمدنو په سوونو کاله نه وهل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 20 سال کې په مکه مکرمه باندې جنډه د اسلام ودروله جنډه د اسلام قرآن څه کوي ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى که یو تعلیمی او اصلاحی پروگرام وی قرآنا نکره ده لو ان قرآنا کویو اصلاحی پروگرام کویو تعلیم داسې تعلیم چې پاغې د غر غونتې زړه هغه اوبه شي سیرت به الجبال او پاغې باندې د صدو فاصله هغه چې کمدنو د ګنټو فاصله په سکندونو کې د میاشتې فاصله په ورځو کې د کلونو فاصله په میاشت کې هغه چې کمدنو توی کېږي او قطعت به الارض او پاغې باندې یو مړ قوم شتر بانان هغه جهان بانان جوړیږي او کلم به الموتى چې هغه دنیا لا د اصلاح پروگرام ورکون کی وی جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا لکان ہاذا هو القرآن کدا سے تعلیم بلوی نو پا مقدس مقبل نشتے سیوا دا قرآن کریم نا دا دا قرآن کریم تعلیم دے چه من قرآن کریم راواخلو رونو زمنگ اجتماعی گناہ اگه دا دی چې موږ په اجتماعي طور د قرآن کریم قانون او د قرآن کریم حکومت پرې ښودلی د دې وجې نه که نن ګراني ده که نن چې کمدنو یو بل سره پاټو والا چې کمدنو په جګړو باندې دي هرې پاټۍ والا سیاسي هغه یو بل سره په جګړه باندې دي یا چې کمدنو موږ د غیر غلامان یو د هغې مین وجه اصل وجہ هغه دا ده چې امت مجموعي طور خپل کار پرې ښودلی دی امت مجموعي طور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محنت پرې ښودلی دی چې هغه لیظهره علی الدین کله فک کل نظام چې د نبی علیہ السلام د قانون مقابله کې د اسلام د قانون مقابله کې کم قانون راځي نبی علیہ السلام پوچته کړه وی موضوع تحت قدمیه امر الجاہلیت موضوع تحت قدمیہ نبی علیہ السلام د جاہلیت کم قانون چه دے اگا مانند خپو دولان دے لیظهره علی الدین کله که جمهوری نظام نے که پارلیمانی نظام نے که سوشلیزم نے که برطانوی کوٹ دے که سیول لا دے که ایف سی آر دے که ایف جی آر دے که اریو دے اگا جاہلیت دے افا حکم الجاہلیت یبغون زمنگ مجموعی گناہ دادا چه منگ دا اللہ رب العزت قانون اگا پا خپل زندگائی کے نراولو منگ دا پٹی فیصلی اپا کچرائی باندکو پدیم یقین دے چه پا کچرائی کے اسلام نشتا پدیم یقین دے چه کچرائی کے اسلامی نظام نشتا بیام فائل راغستوی التروانیو منگا چه کمدنو د خپل غم او د خادای هغه کې رواجونه کو په خپل سیاسي نظام کې د انګريز په طریقه سیاست کې منډه وو ځان د ګنا نه بچ کول اولین فرض دی دا د الله تعالی نظام راغستل د الله رب العزت قانون راغستل دا چې کمنو د اصلاح ذریعہ دا د کامیابی ذریعہ دا الله تعالی دې وسره زموږ تعلق مضبوط کی واخر دعوانا